په 2.5 کروڑه روپۍ خرڅ کو او دې سودخورو ته هغه پیسې ما ټولې وویشلې. بیا زمونږ یو بل ځای په 1 کروڑ 75 لک روپۍ هغه ما خرڅ کو، هم ما دی ته ورکې. بیا زمونږ بل کور و دلته نوښار کې، په 75 لک روپۍ مې خرڅ کو، هم مې دې سودخورو ته ورکې. او یو بل کور و هغه مې په 55 لک روپۍ خرڅ کو. دا ټول ځایونه چې ما خرڅ کړل د هغه ټایم زه ګیر وم، ټولو ته پته وه. د 1 کروڑ روپو ځای هغه ټایم ما په 50 لک ما نه خلک وشتو چې زه مجبور وم، ځکه هر سړی د مجبورۍ نه غلطه فایده اوچتوي. نو هغه ځایونه چې ما دا خرڅ کړل دې کې تقریبا 2.5-3 کروڑ روپۍ ما له روډ نغدې د بار ملک د انګلینډ نه رالیږلي دي. 30 لک 50 لک 70 لک هغه پیسې هم دې کې لاړې. څه د پاسه 1 کروڑ روپۍ زما د پلار د ټیکهدارۍ بینک بیلنس و، هم هم ټولې پلار په دې کیسو کې مونږ ورکې. او اوس هم ما یو ځای خرڅ کړی زموږ کور سره بار په 45 لک روپۍ باندې. هغې کې هم دا کم ګیم چې دی دا ټولې پیسې هغې کې تقریبا 7-8 کروڑ روپۍ ما ډکې که خو زه خلاصېږم نه. نو دا ټولې د سودخورو زه په 2018 کې ګیر کړی وم په انډرپلو کې. لکه د 3 لکو شي په 10 لکه، د 10 لکو شي په 13 لکه. دوی به د 10 لکو خو تالی به د میاشت په ټایم په 13 لکه روپۍ درکړي، هغه به میاشت پس به بیا ته 13 لکه روپۍ ډکې. هغه 10 لکه به هم ته نه اوچتې، دې خوا به یې تره زوی در باندې نیټوي، د رور به وي، د پلار به وي، د ماما به وي. دا ټول یو ګیم دی، یو ګروپ دی. هغې زه په دې کې پسه وکړم. نو تر نن ورځې پورې تقریبا ما خپل مال حال، خپل جیدادونه، خپلې بنګلې دې کې نغدې تقریبا 3-4 کروڑ روپۍ ما له رور راکې. هغه ما سره مدد وکړو، هیلپ یې وکړو، مشر رور ما سره وکړو، پلار را سره وکړو. خو چونکې زه د دې سودخورو نه خلاصېږم نه تر نن ورځې پورې. او اوس دی ما له د جان دمکې هم راکوي. نو زه خپل کور ته هم نشم تللی، کور والا هم دمکې ورکوي چې مونږ به دا وکړو، مونږ به تا مړ کړو، مونږ به تا ساده وکړو، مونږ به تا ساده وکړو. نو زه دا خواست کوم د وزیر اعظم صاحب نه، د آی جي صاحب نه، د ډي پي او صاحب نه، د وزیر اعلی صاحب نه، نور کوم محکمې دي، هغې ته زه دا ریکویسټ کوم چې د دې دلدل نه، د دې سودخورو د دې دغه نه یوازې ما نه داسې ډېر کسان دی ګیر کړي دي او موږ ته آزاد کوي. ځکه چې دا یو داسې لایف دی چې دا 4-3 کاله وشو، تقریبا سکون پکې د انسان نه پکې چاله خوب ورسي، نه پکې ښه بده کولی شي، هېڅ هم ته نشي کولی. څوک وایي هلته مې ټوپکې راوړې، څوک وایي دلته مې راوړې. او د چا چې د پیسو ټایم به راغو دې کې 10 لکه روپۍ ما نه خلکو هسې اخیستې دي. 10 لکه روپۍ ما نه پکې داسې کسان دي چې زه په ټایم جرمانه کړې ما نه 10 لکه روپۍ اخیستې دي. اوس د چا ټایم راغو په تا باندې نو 10 لکه روپو ټایم دی، هغه له به ته 2 لکه روپۍ هسې ورکوې نو به تا ته ټایم بدلی، 10 ورځې به درته ګوري. هغه 10 لکه روپۍ به په 10 وي، 2 به نه کټ کېږي، تا ته به صرف یو 10 ورځې وګوري. دې کې داسې کسان هم شته چې 10 زر روپۍ ورځې ما نه 10 میاشتې اخیستې ده، 10 زر روپۍ ورځ بتا. نو زه دا خواست کوم او ډېر داسې هم دا سودخوارۍ ګیر کي لکه یو انسان مجبوری د چا 1 لک روپۍ پکار چا 50,000 چې دې ګیم ته راغو نو 50,000 نه به هغه په 2 میاشتو کې تقریبا 10 لک روپو ته رسي. دا کومو خلکو ته چې ما پیسې ورکړي دي د دې ټول ریکارډ، د دې شټامونه، د دې هر څه ما سره موجود دي، هر څه ما سره شته. اوس هم ما دا د ډي پي او آی جي صاحب ته، وزیر اعلی صاحب ته، ټولو ته ما دا درخواست وکړو، نور کومې سرکاري محکمې دي هغې ته ما اوس هم دا درخواست وکړو او ما پکې د نومونه هم د هغې کسانو لیکلي دي کوم چې ما له د جان دمکې راکوي. زما کور ول نه که نه هغه نه ختمېږي جي، هغوی لکه 10 لکه روپۍ چې په ما د چاوي هغه له ما 50 لک روپۍ ورکړي، خو د هغه 10 لکه روپۍ ما نه ختمې نه شوې. نو ما له چې یو سړي 10 لکه روپۍ دا ما سره دی روزګار غوندې ته جوړ کړی دی، ما سره یې کولو.
ما سره دا ټول کسان چې دي 2 لک روپۍ جنګولي د هغې 2 لکو نه 15 میاشتو کې 50 لک روپۍ زمانه جوړې کړي دي او هغه پیسې اوس هم د هغوی نه ختمیږي. زما پیسې لکه په موټرسایکل به یو سړی ګرځېدو نن سبا هغه په نوې گاډي کې ګرځي او زما په پیسو د ټول نوښار ته پته ده ټول سیستم لکه هر ځای کې زما ریکارډ موجود دی هر ځای کې زما دغه شته په سرکاري ادارو کې په داسې لکه مدینه مخکې ما کانفرنس هم کړي دي زما مور او پلار هم کړي دي دې کې موږ سره ټول فایل پروت دی آی جي صاحب ته ډي پي او صاحب ته کومې درخواستې چې موږ ورکړي دي هغه ټولې موږ سره موجود دي خو د دې نه موږ ډېر زیات تنګ یو ځکه چې زموږ کور والا او زما روریانه زما تربورانه زه لکه د دې نه موږ وخت نشو تېرولی چې وایي اولو دی دا کو نو زه دا خواست کوم چې برای مهرباني ما سره او نور چې کوم کسان ګیر دي چې هغوی سره دا هیلپ وکړی شي او دا کم یو نظام چې چالو دی دا کم یو د انډرپلو کم چې یو دغه دی یو گیم دی دې کې ټول خپل میل ملاپ کسان دي ټول خپلو کې یو دي بل ته به وایي دا چللی نو زه دا خواست کوم چې ما ته د فوري طور سره انصاف میلو شي او مدد ته زما وکړی شي ځکه چې ما ته څه نقصان هم ورسېدو هر څه هغې کې دا نومونه ما د فیل کې لیکلي دي د هر سړي نوم ما لیکلی دی زما به هغه کسان زما د کور والا او زما به ذمهواري او زه دا خواست بیا کوم چې ما ته د زر تر زره انصاف میلو شي او دا نور کسان هم چې کوم دې کې مبتلا دي هغوی هم د دې نه خلاص شي دې کې ډېر کسان داسې دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل هغوی هم د دې لپاره بیا خودکشي وکړي ځکه چې دا سودخوارو دا نظام داسې دی چې دې کې الله پاک د څوک هم نه ګیروي دې سره چې ګیر شي نو د دې نه په یو قانون هم وتل نشته نو زما لاس ته خو دې کې پیسې نه راغلي دا خو چې لکه دې کې ما دې نه مخکې مو چې د تره پیسې وي در باندې دا ټول خپل کسان دي د ماما زامن د تره زامن د ترور زامنه پلارانې دا ټول یو گیم دی د زوی ور باندې 10 لک روپۍ وي د هغه پلار زوی په ځان غوبل لیستی چې دا کوم علم دی هلته درځم دا کوم پلار به ورته وایي کښېنه تاله زه ګاډی در کوم هغه ګاډی به تاله هغه په 10 لک روپۍ درکړي یا په 25 لک روپۍ درله درکړي هغه به ته خرڅ کړې هم هغوی کور والی به درنه والي د هغه بل د ترور زوی لار واره هغه به درنه په 10 لکه والي هغه 10 لکه به هغه د هغه نه دې کې خو ګرځېده نه دا خو بس په یو لاس پې هغه درکړي او دې خوا به یې هغه له ورکړي قرض در باندې هغه نه دي نو 10 لکو پسې ته په یو میاشت کې 10 لک روپۍ قرضدارې شوې بیا به هغې 10 لک روپو لپاره بله انډرپلې به تاله کوي په 50 لکه په 60 لکه په 70 لکه ای ګوري ټیم ته چې دې څونه ټارچر کو مونږه څونه ویرېدو ای چې تا ته سوی ته بالته کې بس ویو لګو کنې مونږ دې مړ کوو سټام باندې به دنه ګوته ولګوي بیا به دنه هغه پیسې په ټوپکو او په دغه وصول تقریبا ما 7-8 کروڑ روپۍ ما ورکړې او دې کې زموږ سکون هم نشته زموږ د کور والا زموږ خبد هم ته نشي کولی بار هم ته نشي ګرځېدی روزګار هم ته نشي کولی څه کولی هم نشي بس تیار یې دی له به دا غلا به کې جهداد به خرڅې کله چې دی ما سره دا روزګار کولو نو هغه ټایم زما کور ته څوک هم نو راغلي ما زه د کوره یارېدم ما کور کې ویلی نه شو او هغه ټایم ځکه دی نه راتلل چې د 10 لک روپو ګاډې به ما له په 10 لکه راکولې او هغه 10 لک روپۍ به ورته ما ډکې کړې بیا راله د 10 لکو ګاډې په 50 لکه راکو نو هغه به مې د هغه بل له ورکو هغه پیسې به ما ډکې کړې نو تقریبا دا 7-8 کروڑ روپۍ ما ډکې کړې خو زه خلاص نه شوم دې کې خلک بتې ملي چاله به 100,000 به درنالي چې راکه ګورو درته ټایم دله درکو په خلاف ما مخکې زما مور او پلار هم پرنس کانفرنس هم کړي دي درخواستونه هم کړي دي تقریبا 300 صفحې یو فایل دی په مونږ کړی دی چې هغې کې زما د مور او پلار زما د روریانو مونږ چې څونه درخواستې کړي دي څونه کانفرنس کړي دي ټول ریکارډ موجود دی نه هېڅ هم کاروی په هغې باندې نه شوې د پولیسو زه دغه کوم چې پولیس په دې کې ما سره ولاړ دي په یو حق دي دې کې ما زما ورور یو درخواست کړی په ډي پي او صاحب
په پولیسو باندې چې دې خلکو سره پولیس ملو دي. خو کله چې ما دا دغه وکتل نو هغې کې چونکې هېڅ قسم یو دغه هم نو ما بیا دا د بیان ورکړو. ما یو سټام ولیکلو هغوی سره چې پولیس هر ځای کې ما سره په دې کې تعاون کړی دی، هر ځای کې ما سره ولاړ دي د دې سودخورو خلاف او په دغه باندې چې څونه تعاون دی هغه ما سره کوي.